ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. عزتمند و محترم مسلمانانو رونو، مخکې زمون استاد محترم تفصیلی بیان وکړ. الله رب العزت دې زمونږ لپاره ذریعہ د نجات وګرځوي. ان شاء الله الرحمن زمونږ مشهور استاد حضرت شیخ سید پنځپیر اغیوم را روان دي او هغوی به هم بیان کوي. منګ او تاسو انسانان یو. الله رب العزت انسانان پیدا کړیو او د انسان طبیعت دای چې ځان لري ملګری وګورم او ځان لري یو تعلقدار پیدا کم. ځکه همیشه کوشش دا کوي چې یوازې نه د ملګري او د تعلقدار کوشش کوي. او قرآن یو قاعده ښیي او زمونږ د عقیدې او د عمل اصلاح کوي. سړی ځان له ملګری او دوست ګوري نو کوشش چې داسې دوست چې هغه زما دپاره ذریعه د فایدې وګرځي. په وخت د ضرورت نو فایده راکړي او که په وخت د ضرورت باندې د تکلیف او د مصیبت نه د بچ کولو او په سخته کې د امداد ضرورت راشي نو امداد مې هم کولی شي. نو همیشه ملګری موږ داسې ګورو چې هغه سړي ته فایده رسوي او د نقصان او د تکلیف او د مصیبت په وخت کې د سړي امداد وکړي، لاس یې وکړي. نو دین هم دا وایي، قرآن هم دا وایي چې
چې ملګری خو تاسو هم ګوري ځان له تعلقدار او دوست اسم پیدا کړي او مهنت او کوشش دې دادې چې داسې ملګری او دوست پیدا کم چې هغه زما د فائدې او زما فائدہ کې هم په کار راشي او سخت او مصیبت کې هم په کار راشي خو فائدہ او مصیبت او پیژانا زمنګ نظرونه کوتاهي نظرونه هم لنډي او نظرم نږدې لګي او لرم نظر نه لګي نو موږ فائدہ د دنیا فائدې توایو او نقصان د دنیا نقصان توایو چې د دنیا فائدہ راکړي پس موږ وایو ملګری امداد سړیا په دنیا کې معمولی سخته کې په کار راشي نو وایو ملګری امدای چې سړی په سخته کې په کار راشي او قرآن وایي فائدہ او پیژانا او سخت او تکلیف او مصیبت مو پیژانا که یو ملګری داسي یو تعلقدار داسي سندنه د دنیا کې لاسو کې لاس درکړل او د دنیا د فائدو او د دنیا مصیبتونو نه تا بچ کړي خو هغه دوست آخرت کې پتا باندې وبال لې هغه ملګری او تعلقدار آخرت کې پتا وبال لې او الټا ستا په سر باندې الله تعالی پوټونه کوي چې ما ورته داسې نو ویلي ما ورته داسې نو ویلي او ستا په سر الله ته وی چې غرزوای دوزخ ته اوس مې په پروا نشته دغه دوست انتهایی نقصانی دی او دغه دوست انتهایی د خطرې دی تش د دنیا په فائدہ بس کې چې د آخرت په فائدہ دی رانی شي تش د دنیا د سخت لری کولو بسو کې چې آخرت کې ستانه سخت او تکلیف لري نه کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او د قرآن تعلیمات او په دې باندې دي چې ملګرتیا د داسې خلکو سره قائم کا د داسې خلکو سره تعلق جوړ کا چې اگر که دنیا کې تا ته دا غي د ملګرتیا کې تکلیف شته دنیا کې تا ته معمولی غوندي تکلیف او مصیبت ته یا مصیبت نشته خو فائدہ داغه په دوستانه کې دنیا کې ظاهری نه ښکاری نو خیر دې لا برداشت کا خو چې آخرت کې د الله دربار کې فائدہ درکې نو دغه دوستانه د فائدې ده او کنه دوستانه داسې نه و چې د دنیا د فائدې او د آخرت نه و الله رب العزت وایي دوستان به په دغه ورځ دشمنان شي دوستان بم یو بل د حال بیا خبر نی لا يسأل حمیم حمیما یبصرونهم یو بل بخوینی خو یو دوست به د بل دوست امداد کوي نه ولې دوستانه د الله د دین د پاره نه ا دوستانه د فائدې نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ځکه تعلق د دین د وجه راغلو اگر که ظاهری کی تکلیف ہو ظاهری کی مصیبت ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غی بارک وئی اوګه د حدیث ته نبی علیہ السلام وئی سدت یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله شپږ کسان دی الله به قیامت پرس کې خپل سوري د لاندې ودرایي یوم لا ظل الا ظله پدغرز د الله د سوري نه علاوه بل سوري نشتا هغه کې یو کس نبی عليه السلام یادای یو قسم کسان پکې هغه دی وایي چې رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه پالیش پاگو کسانو کی یو قسم کسان هغه دی چې دا غي تعلق او مینا د الله د دین د وجه راغلیو د الله د دین د وجه یو بل سره مینا او تعلق
اجتمع علیه وتفرق علیه کرا جمع کی دل او را غونډې دلونو دای مقصد و چې د الله دین زکو او د الله دین واورو او که بیا لیدلم نو په دې میشن باندې بیا لیدل چې څوم زکړي نو شابه دا خواره کوي را غونډې دلم د الله د دین د وجې نه او بیا لیدلم د الله د دین د وجې نه یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به الله رب العزت आवाज وکړي ان المتحبون بجلالی سشو زما د دین د وجنا مینا کونکي او ذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی نن ولا صدق خپل رحمت د سوري د لاندې ځای ورکوم نن زما د رحمت نه علاوه بل سور نشته نو دا لوی فضیلت او لوی خوشحالی ده چې د الله د دین د وجې یو ځای شي او تعلق د الله د دین او د الله رب العزت د کتاب د وجه راشي او چې دا تعلق نه د دنیا د وجه نه یا د بيدینه د وجه نه لاسو کې لاس ور کړیو په بيدینه باندې یو بر سره ولاړو او یو وتوی زستا په پټای کې ما ابل وتوی ستا په تنظیم کې امتاز رايما او استاد حکم او لاندر د لاندې او د منشور د لاندې بجوان تیروم خو منس کې د الله دین نو الله دا لیډرانو او دا کارکونانو تذکرہ کوي چې تبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب استبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا فکمل شلی ډران او کار قران دی او بل نبیل شي اګه شران به مشرانو نبیل شي او بایکاټ به نو کی کشران به تډیر وای تاسو چې مونږ ته مونږ به داو کو سکیمونه لکو او دا در لکو مونږ تاسو په سخته کې پکاريګو نن خو زمونږ داغه سخت راز ده کنه نن زمونږ په کار راشي الله رب العزت داغی تفصیلی واقعات سورہ ابراہیم سورہ سبا او غنو سورتونو کې داغی هغه حالات نقل کړي چې په یو بل باندې بلانتونه وي کلمہ دخلت امه لعنت اختها هر کله چې وړاله دوزخ ته د نشینو په بل بلانت وي ولې زګه تعلق د دین د واجنو په بی دینه باندې یو بل لاس ور کړیو او د دین خلاف یو بل لاس ور کړیو تعلق وو مینا محبت به یو بل سره وو خو د دنیا د پاره او په بی دینه باندې یو شی وو یو بل باندې بلانت وي او د یو بل بارکی به وي الله رب العزت ته درخواست کو پیش کړي چې فازدو عذاب من النار والله دیل عذاب زیات کې دا زمون مشرانو دای به موږ په سفارمونو ګرځول چې موږ سره فارم ډک کړي موږ په سبا ګرځیدل چې موږ سره یو ځای شي او موږ لارې په خو موږ کوسي په خو او موږ دا کارونه کوو موږ دا کارونه کوو موږ سره یو ځای شي ملګری شي زموږ سره او دا کار کوو موږ په سبا ګرځیدل الله نن موږ هم دوزخ ته راوستو دیل الله عذاب زیات کا او بیا به आवाज پورته کی قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار والله کسان سوشو چې موږ په دنیا کې شریان حسابولو دنیا کې موږ شریان حسابول چې د محله تر هغه له محله تسنس شوی دا د چې زمونږ نه چا مو کلی تر هغه له زمون کله او چم تسنس شوی دی نه دا شریان کسان چې شو نو هغه چې موږ دنیا کې شریان حسابول هغه د دوزخ کې نخکاری اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار آیا دا په دې پوری منګه پچموزي کړوي او کدلتا دوزخ کې شته خو زمون سترګې ته کاږي یا غوړشته نه دوزخ کې او زمونږه خبره دروغ وا
او یا دوزخ کې دي خو مونږ ته نخکاری. دا الله رب العزت دا هغه حالات مونږ ته نقل کوي دنیا کې چې سبب یې ارمان نه کوي چې مونږ ته پته نه وای چې تعلق د چا سره جوړ کو. قرآن وایي تعلق جوړای محبت او مینا قائمای او تعلق قائمای نو دا هغه چا سره قائم کا چې دنیا او آخرت کې د فائدې او دنیا او آخرت کې د فائدې کتاب او د فائدې ذریعہ د الله دین او د الله کتاب دی. د الله کتاب یو داسې کتاب دی چې دنیا کې هم سړی له فائدہ ورکوي آخرت کې هم فائدہ ورکوي. ځکه قرآن مجید یو صفت ته مبارکون د خیر او د برکت نه ډک. قرآن د دنیا فائدہ هم وایي او د آخرت هم وایي. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم قسم دې چې را لېږلی مې تاسو ته یو داسې کتاب چې پای کې ستاسو عزت او شرافت دی. دنیا کې به عزتمن شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرين. یقینا الله دې کتاب د وجه خلق چتای ويذو به آخرين او دې وجنا الله خلق کترا پریباسی. خلق الله رب العزت دې کتاب د وجه چتای او دې د وجنا کترا پریباسی. هر دور یو عجیب فتنه زمونږ د دور هم یو فتنه ده. فتنه یو ټکی دی یو دوه ټکی دي. یو ټکی د ترقای دی او دویم ټکی د حقوق نسوا دی. یو ټکی د ترقای دی چې هر یو دا وایي چې هر ترقی په کار ده او چې کم یو د علاقې مشر کیږي او یا د ملک مشر کیږي نو دا به ځان سره لیکي ملک او وطن کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنے والا قیادت. چې ملک او وطن او کل او ولس ضلع او صوبه دا به د ترقی په ګام باندې اچي او ترقی ته به رسي. او یې ډیره غټه ترقی وشوه. څنګه ترقی وشوه زمونږ ته خو هغه شانته 15 غنټې لوډ شیډینګ دی. څنګه ترقی دار یو لګیا دی او الحمدلله ملک لډیره ترقی ملاو شو. ملک لډیره ترقی ملاو شو. وطن لډیره ترقی ملاو شو. دا ترقی داسې شي داسې لوبو ګوډاګې او څخه کټې چې تبا आवाज وکړي چې اوس ترقی په اټاړو شو سر ته ورسېدا. دا د هر یو دور یو فتنه. اوس دور کې دا یو راوچت کا आवाज چې ترقی په کار ده او ترقی په پس باندې وی ترقی په سیکنه او په سکانه باندې. ترقی په سیکنه او په سکانه دا خبره سره موږ منو چې په سیکنه او سکانه باندې ترقی ده. خو سیکنه او سکانه د سیسیز د ای بی سی ډی سیکنه سکانه چې په دې باندې به ترقی ملاويږي. د نبی رسول الله دور کې خلق انتهایی پسمانده و چې نبی رسول الله نو راغله نو خلق انتهایی پسمانده و انتهایی لاندې و. قرآن دا غي بیان کوي تاریخ هم دا غي بیان کوي چې انتهایی پسمانده خلقو گئے گزره چې وته وي انتهایی لاندې خلقو. خو هغه ته یو ترقی ملاو شو او ډیره اوچته ترقی ورته ملاو شو. څنګه ترقی ورته ملاو شو؟ داغه ترقی باره کې قرآن گواه دی چې هغه خلق دومره ترقی یافته شو چې داغه باره کې الله وایي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یقینا تاسو مې وګرځولای امه وسطا یو ډله ډیره بهترین او ډیره مزیدار. الله ته مزیدار وي. الله دا غي بارک وي کنتم خیر امه اخرجت للناس. تاسو د فائدې امت یې د خیر امت یې. دا غي بارک د خیر ټکی استعمالي. دا غي بارک قرآن وي رضی الله عنهم ورضوا عنه.
الله دینا خوشاله او دیدا الله نه دی خوشاله. نور ترقی بسمری دا غی بارکی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اصحابی کن نجومی بی ای مقتدیتم احتدیتم. ترقی برخطو توی نصور او خطل اصحابی کن نجومی بی ای مقتدیتم احتدیتم. زما ملګری دا پشان دستور دی نو بی ای مقتدیتم احتدیتم. چې چا پسې روانې گئی نو لار به بیا مومای. ترقی خو دې ته وایي دومره ترقی ورته ملاو شو چې هغه د دنیا حاکمان شو. دومره ترقی ورته ملاو شو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي بارک وایي ان الله اختارني واختار لي اصحابي. زال خپل دین لغوره کړو ما زما ملګری ما لغوره کړیو. دا وای مال الله غوره کړیو. هغه ته دا ترقی په سیک نه او سکانه ملاو شوی و. دا منو منګه خو سیک نه او سکانه دسو. نبی علیہ السلام وای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. سیک ناو سکانا وا خود سوا دا اللہ دی کتاب. دا اللہ دی کتاب دزدکول و خودلو دا وجنا ترقی اغی تا ملاو شوا. او چه چاہتا دستا دا وجه ترقی ملاو شوی نو چه اغا پریگ دی نو بیا تنزل رازی بیا سره را غرزی کی. نبی علیہ السلام با خپل ملګرو ته وی د خپل ترزوی ته وی علی رضی الله تعالی عنہ تا هغه ته وی یا علی تعلم القرآن وعلمه. یا علی تعلم القرآن وعلمه فإنك إن مت وأنت على هذا متشهدا. یا علی قرآن زکو قرآن بلتا خیام. دار ترقا وجه وکنا وی پریدای ما کتاب داسی حالت کیوی او مرگ در راغینو شهید مڑی. مرگ در شهادت تی ولی ترقی پا دی ملاووا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو رضی خلقو توی ویازن اللہ بالاسلام. منگ اللہ پی اسلام او پا دین بان عزت من کریو. فما ما طلبنا العزت من غیره ازلن اللہ. نو کلک منگا د دین نه علاوه په بل څه کې عزت وکاته نو منگ با الله سپکیو الله بوم ذلیل کی. قرآن دین اسلام او ایمان دا یو شي ګڼ نمونه دي. نو په دې باندې عزت ملاو. عمر رضی الله تعالی عنہ ملګری خبرې چې منگ الله په دې ترقی یافته کړیو. په دې منگ له الله ترقی را کړی دا او کدا ترقی دا سببم پر خود نو الله بوم ذلیل کی. الله بوم ذلیل کی. نو ترقی غواړي خود ترقی په لار زینا. ترقی په لار نزي باندې چې روانو وی حج لازم او مخه نور خاطته وی حج لازم چاته چې ته دی وی حج روانم سره وته وی ترسم نه مې رسیب کعبه ربی. ترسم نه مې رسیب کعبه ربی کین را کی تو مې روي به ترکستان است. وی یاره مې دا چې باندې شي کاکا کعبه ته و نه رسیم زکه کمالار چې نیولې دا نو دا خو ترکستان ته تللی دا نو لار نیولې د تنزل او غواړي ترقی. غواړي ترقی ای خیال استو محال استو جنون. دا لیوانتوب دی چې لار دی نیولې د پاسماندګۍ دا در غورځېدو لار دی نیولې دا او غواړي ترقی. دا وجه دا ده چې وای داسې ویره وی د دور سره چلیدل غواړي. اقبال وی وی حدیث احمقان است کی تو با زمانہ بساز. وی با زمانہ نساز با زمانہ با خود بساز. وی دا د کمقلو خبره ده چې د دور سره بچلېږي. نه نه دور به د ځان سره چلای. دا غلطه خبره ده چې یاره مونږ به دور سره بچلیږو چې څنګه خلک او یاره ګوره دا اوس وی کمپیوټرایز دور دی او مولان اکه چې کمدنو زوړ امام او زړې تراوي د یک زړې خبرې کوي. دا کم دور دی خلک پوګ مې ته وختو
ادي چې کمنو حق کوي زړې خبرې زوتي نه مولانو له الله توفیق ورکړي هم سم په ځاله بوزي خو واسي نشته نو دغه سوال له سوال مخ کې بوزي خو واسه نه راسي مونږ وایو او زوړ امام او زړې تراوی ډیر مزیدار زوړ امام سوکو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او زړې تراوی دا قرآن دی نو چې امام حکومت د نبی علیہ السلامي حاکم داغه په سنت برابرۍ او قانون قرآنی نو بیا ترقای تا ګورا چې ترقی راځي او کنه راځي نو دا دور آوازی نو ترقی لار هغه ته معلومه نه او یره ترقی ګورو او ترقی ګورو او زره پکې وای یره وای حقوق نسوان دا پکې بل आवाज اوچت شي موږ سره په دې کې څوک یو ځای شي څوک چلو اوچته کې د ترقای موږ سره ملګری شي پارمون را سره ډک کوي د ترقای لپاره ته مو یره ترقی غواړي موږ هم پکې ترقی وکړو دې ترقی څه ته ویلاره پخه کا کوڅه پخه کدي ته ترقی وای او چې خو به کې تراو ګرځيږي چې بیا به کې سم جوخ را ګرځیدلې چې سم ځای پکینی او ترقی دې ته وای چې روډ پوخ کا ټیک ده دا وسه ضرورتونه یې خو ترقی نه ده ترقی هغه ده چې سړی د الله په نظر کې او د الله په دربار کې اوچت شي کله خلکو په نظر کې ښکته نو ښکته دي خو چې د الله دربار کې اوچتي او د الله دربار کې اوچتي د قرآن په ذریعہ باندې راتلله د قرآن په ذریعہ تعلق د قرآن سره جوړ کا او د قرآن والو سره تعلق جوړ کا نو د ترقای په طرف روان شي زره کاغذونه خواري کی ویرا زمونږ په علاقه کې په زنانو سره سخت ظلمونه شروع دي د زنانو د حقونو لپاره وی आवाज کوو د زنانو اکثر وي کدا تاسو کې بیا ول جواب نه ورسي خدای او معما راغلی دا لکه مخکې شیخ سے بیان کیوي دشګردي او معما ده بس دشګرد او دشګرد پته نه لګي چې دشګردي څه بلا ده خدا معما جوړه شوی ده بیا حقوق نسوا په کار دي که تاسو حقوق نسوا سي حقوق نسوا دي ته وي چې خزه خاون له طلاق ورکی چې دا سړی طلاقی ما طلاق کړي ګرځا د اسلام حق ته ګورا او د خلکو حق ته ګورا اسلام حقدار چې طلاق بسړی ورکی که خزه طلاق اختیار وي نو دا سړی به تقریبا ټول طلاق یار ګرځیدل خزه دوره برداشت نشي کوله چې څومره سینه الله سړی له ور کړی دا سړی له الله سینه ور کړی دا مخ کې ورستو سوچ کوي خزه خو سوچ نه کوي که ټماټر دی به وخت راوړي نو طلاقی به وي کدال په وخت په خولو له نور راوړي وخت نه راوړي نو په دغه شان دی بیا ګرځیدي دا خدای الله رب العزت حق څخه کم ور کړی حق هغه دی دې ته کوئی دې ته کوئی لکه حقوق نه سوابلی پاس کړی دی چې خدای بازارونو کې دغه شانتي ګرځي دغه شانتي د بازارونو کې ګرځي الله د حق باره کې سوې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى پیغمبر علیہ السلام ته وایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اول وتوی وقرنا فی بیوتکن کورونو کې پاتې شي په عزت باندې وزایما دا عزت ته کورونو کې ناس او عزت ته چلاسی بابا وی خدا گوید که زن در خانه بهتر بس محفوظی دردانه بهتر ولیکنی قوم از نه تقلید مغرب نداند گنجره از آنه بهتر الله وی چې خدا په کور کې خدا دا ساتل یو محفوظه ملغلره ده دا په سپای کې خدا خو دا خلک د یورپ د تقلید د واجنه د یورپ د تابعدارۍ د واجنه په انا او خزانه کې فرق نشي کولای چې انا څه شی او خزانه څه شی دی خزانه د الله حکم او انا د یورپ تقلید او د انجیوز یو لګه تنخواه دې باغی په روان دي او د الله رب العزت حکم چې لوی خزانه واغې پر خدا وی وکرنا فی بیوتکن بی ضرورت راوزی ما په کور کې پاتې شي دا مې عزت ته خو کراوزی چتا
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ورته وایا مسلمانانو ته خپلو بیبیانو ته دې هم وایا، لوڼو ته دې هم وایا، او د مسلمانانو زنانو ته هم وایا چې یدنین علیهن من جلابیبهن، چې په ځان باندې درانه درانه پړوني راواچوي. یدنین راوادړئ، په ځان باندې راوادړئ، مطلب چې د بدن نه لري لري، چې داسې طریقې سره راړولي، یو سم پټکولی په ځان پسې او بل راړولي، دې کې فرق دی. او یدنین راوادړئ په ځان باندې، پټکول نه وي، پیشنې بل برقه نه، پیشنې بل برقه تانیدار ځان پسې تاو کړي، لاس جدای باندې ټول بدن یې لکه شانتي معلومیږي تانیدار رواني، دا پرده نه ده. یدنین علیهن من جلابیبهن، ځان باندې پړوني راواړوي، درانه درانه پړوني، فائدې الله وایي ذالک ادنا یعرفنا فلا یؤذین. د دې د ښځو باندې عزت او شرافت معلوم شي، نو دای ته بیا څوک تکلیف نه رسوي، معلوم بشي چې دا د عزتمند کورنۍ ده. اسلام کې او په اسلامي قانون کې دا ده چې کومه ښځه وینځي نو هغه پرده د شریفو زنانو په شانتي نه کوي، د شریفو زنانو په شان پرده باندې کوي، صرف دوپټه په سر باندې واچي، او چې کومه برقه او لوی چیل شریف زنانه او احرار زنانه اچي نو به وینځي باغ شانتي نه کوي، چې فرق معلوم شي چې دا اول کافر او اوس راغلی ده دلته، دا وینځه ده، او دا بل چې دا نسلا مسلمانه ده، شریفه مسلمانه ده، چې پته ولګي. اوس ټول د ځان وینځي جوړی کړي، اوس د وینځو په طریقه باندې روان دي، ا د شریفانانو طریقه پریخه ده. نو دا وای چې شغله شروع ده، حقوق نسواء او حقوق نسواء. حقوق نسواء سری مونږ به خدای سملو کې زیاتو، دا وای زمونږه میشن نه او تنظیم دی. نومي د علاقو کې به ایانه خو انسجډي وته وای، هغه تحریک او میشن دا دی چې زمونږ الحمدلله مخکې وای 11% زنانه وي په سملای کې، او زمونږ د کوشش د وجه هغه 33% شوي، کوشش به کوو چې 50% ته ورسو. دا د هغې طریقه ده، نو دا د الله د حکم مطابق ده نه. نو چې په دې وسره چا لاس په لاسو کې ورکړه، نو دا د یارانه د فایدې یارانه ده، او که دغه یارانه ده د نقصان، دا د نقصان دوستانه ده. نقصان دوستانه نه ځان وساته. ټیک ده، څوک به د ترقۍ چغه وایي، څوک به د حقوق نسوا وایي، څوک به غربت کا خاتمه وایي. غربت ته کې غریب کا خاتمه دی، غریب کا خاتمه جوړ صحیح دی، غریب به خیری ختمو، دا مشن دی، او په تقریبا رو پکې کامیاب شو که خیری. بس غریبانان یا په یو پولی دلاندې مړي یا د بلې پولی دلاندې. اوس کوشش داسې شروع کړی دی که خیری. نو څوک به یو چغه وایي، څوک به بله چغه وایي، نه، چغه چې چا د الله د کتاب اوچته کړه نو هغه چغه راواخله، هغه چغه راواخله. څوک جمهوریت به حل کارنګي وایي، کوشش دا وایي جمهوریت کو، په دې باندې موږ سره یو ځای شه او موږ لوټونه راکا او لاسو کې لاس راکا. دا وایي لوټونه په اسلام کې وو، که په اسلام کې وو ته وایي واړې پوسټرې چاپ کوي، موږ بدلې د دروازې هم را پوسټرې چاپ کو، او ته به لږ غونته کې زنده آباد وایي، او موږ به مړی وشلو ځان له. خو چې د نبي علیه السلام نه راته ثابت کړي، د نبي علیه السلام او د خیر القرون دا هلته نه ثابته که چې جمهوریت وو، نو موږ به ومنو. د جمهوریت مقصد څه دی؟ حاکمیت به د عوامو وي، دا مقصد دی که نه؟ سکول کې تعریف کوي ډیموکراسي فار د پیپل اینڈ بای د پیپل اینڈ آر د پیپل. ډیموکراسي جمهوریت چې جوړ دی د خلکو حکومت دی، د خلکو نه جوړ دی، د خلکو دپاره دی. د خدای څه ټکې پکې شته؟ د خدای ټکې پکې شته چې یاره پارګاډي پکې ویل دی چې دا د خدای حکومت دی؟ دا ټکې پکې نشته دی، دا ټکې نشته پکې. او حکومت قرآن وایي الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین. حکومت بعد الله، الا له الحکم وله الحکم فی الاولى والآخرة. الله لا د فیصله اختیار دی هم په دنیا هم په آخرت. ان الحکم الا لله. د حکومت اختیار یوازې د الله. افغیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل
الیکم الكتاب مفصلا وبید الله نازل بادشاہ وګورم بید الله نابل حکم وهو الذي انزل الیکم الكتاب مفصلا او غد حکومت کتاب را لګل چې حکومت کوي او قانون کوي نو بدابي قرآن الله را لګل دیلو ان انزلنا الیک الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله فلا تكن للخائنين خصيما ان انزلنا الیک الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله من تعالی کتاب را لګل نو دیلم را لګل لتحكم بين الناس دا چې ته فیصلو کې د خلکو ترمیان ده په هغه باندې چې الله تا ته خودلی دي فیصله وبچا کی په قران کنه اوس په قران فیصله شته او دا چې کوم پکې چیرې وي مولیان پکې چیرې وي نو دې فیصله یو په قران وکړه یو او یې کوشش دی لو چې قرآنی حکومت راولو نو چې وي کوشش وکړي کېږي نو راځي کنه چې سلطنت لري هغه کار نه کېږي نو راځي نه قرآن خوی لتحکم بین الناس فیصله به د الله په قانون باندې او د الله په کتاب باندې فیصله ای نو دا لګیای جمهوریت بحال کریں او په کلا دا وی اسلامی جمهوریت نو په اسلام کې د جمهوریت څه تصور دی جمهوریت خو اکثریت ته وی ان تو ته اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله کله زیات یو منل د الله د لارې نه باندې خطا کی الله لاره نه باندې خطا کی نو خو زیاتو په روان دي او جمهوریت نوم د اکثریت ته او بیا له نوم کې اسلامی جمهوریت جمهوریت خو ګناه کبیره ده لوی ګناه دی کدا دا وای چې او په دین کې نشته خو څوک کومه نو بیا لوی ګناه دی او کې چولې دې لاسه چللې دا طریقه زمونږ نورې طریقې نشته عالمان ناسي قرات اخکاری چې ایمان دوړو پکې پاتې ني او کنه قرآن الله د حکومت د پاره را لګل دی د اسلام حکومت د پاره طریقه او د حاکم منتخب کول لپاره طریقه را لګل دا او چې سړی وي بلا نه منم یوازې دا نو بلا نه منم نو قرآن نه منم کنه یوازې سړي جمهوریت ته نو ایمان د کومه پاتې شو نو دا سوچ پکار دی نو ځنه بدلی لچغوي چې ما سره دې کې ملګری شه نه دا ټول چې د الله د دین خلاف دي او کومه دوستانه چې د الله د دین خلاف جوړه شو نو قیامت کې ور باندې وبالي الله حالات ذکر کوي یوم یعض الظالم علی یدیه فکمر شبا ظالم په خپل لاسونو چک لګي او دا به وی چې اله تن اتخذتو مع الرسول سبیلا ارمان چې ما د پیغمبر لار نیولې چې چا براتوي چې را توحید منا سنت منا او د الله کتاب منا ما به دا اوسګار خېلی د زړې زمانه خبرې کوي دا لیونی پیغمبر علیہ السلام ته لیونی وی کنه هغه ول نبی علیہ السلام ګړې وړې ویلي نه دا خو دی لیونیو چې نبی علیہ السلام ته لیونی وی اصل خبره بدله ده لیوانه د دې نه وي د دې لیوانه نه وي چې دماغي خراب دی او غلطي خبرې کوي لیوانتوم مطلب دا چې د دور په تقاضا نه پويږي اوس د ساوازو چتول غواړي ته وګوره اوس وې څه خبره ضرورت ته دې په کلاس وي اې دې وي دا لیوانه نه ټول دنیا په یو طرف او دې په بل طرف ته دا لیوانه صرف په دی وي چې ټول دنیا په یو لا او نبی عليه السلام په بل دی یک یوازې د ټول دنیا ته بډي والی دي دا په دې نبی عليه السلام ته لیونی وي دا بیا وی ارمان چې هغه ما وته لیونی ویل ما وته شریان ویل ارمان چې د دې لارمینی ولې وي یا لیتن اتخذوا مع الرسول سبیلا ارمان چې د نبی عليه السلام سره ملار نیولې او بیا وی ویا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ارمان چې فلان کې می دوست نه ویني ولې فلان کې ویلی دي یو خدا چې دا فلان کې ډیر زیات کینو دی به کم نوملی د کم نوم بالی او بل دا
چې اوس داسې ملګری باندې بس کې چې قیامت کې په نوم اغستلو شرمېږي نوم هم نشي اغسته پلان کې نو نوم وته یاد دانه چې یاد وته نه دی اوس نوم نشي اغسته په نوم اغستلو باندې شرمېږي په دا واسه کې شیخ سعدی رحمه الله وایي دور شد از اختلاط یار بد دور شد از اختلاط یار بد یار بد بدتر بود از مار بد وی لرشاد ناکار عمل گری ده یارانی نا اولی وی ناکار عمل گره ده ناکار مار نبدتر ده زکوی وی ماری بد تنها همی برجا زنن یاری بد برجا و بر ایما زنن ناکار مار با صرف ده بدن تک در کنو مر بشیم خو ناکار عمل گره ام پی ایمان تک در کئی ام پا بدن تک در کئی ام دن ایمان اخلی اوم دل بدن په تکلیف کوي ناکار ملګرتیا پرېدا او ناکار ملګرتیا هغه چې د دین خلاف وا ناکار ملګرتیا هغه چې آخرت کې سړی ته فائدہ نه وا او د آخرت نقصان باندې جوړه وا او د الله د دین په خلاف ملګرتیا جوړه وا لقد ضلني عن الذکر بعد اذ جاءني اوس دا ناکار ملګری یو خوې ذکر کوي لقد ضلني عن الذکر بعد اذ جاءني قسم نزی خطا کرم دا اللہ دی کتاب نا چکر دا اللہ کتاب راغے کور تا می دا اللہ کتاب راو رسید جماعت تا می دا اللہ کتاب راو رسید ما تا دا اللہ کتاب راو رسید خوناکار ملگری داغے نا خطا کرم ما تا بیوی دا دی دا خبری ما ہو رہا دا سا نور سیدی پا دی بانی مولان پوئی کی چپشا دا پریدا دا گوڑا کی ظاہری کلبه یو سو یو کلبه بل سوی لقد ضلني عن الذکر بعد اذ جاءني وكان الشیطان للانسان خذولا دا چا مهرباني وي دا چا کوشش ده چاو وكان الشیطان للانسان خذولا دا شیطان د انسان د شرمونکه اول وتوي دا سی به عزت پته ملاو شو ولا د دې خلاف وکاله پلان کو خلاف وکا اچھا دا پنځپیریان ځان ته وای د دې خو ګورئ دا خو چرته ال سنت والجماعت نه خارج دي دیوبندیت نه خارج دي د دې خلاف وکا دې باره کې به ته ګور لیډر شي ته د علاقې مناظر شي تا ته ایوارډ ملاو شي ایوارډ یافته بشي نو دلته اوچتای اول ته وکانه شیطان للانسان خذولا دا شیطان د انسان د پاره شرمونکه او پسې شرمای په قران پر خودو باندې قرآن پر خودل شرم نه معلومیږي چې چا قرآن پر خود عقیده او عمل په قرآن برابر نه کو نو دی به شرمېږي یو ورځ که په دنیا او نه شرمېږي او په آخرت به شرمېږي دی به شرمېږي دا د شیطان هربره د شرمولو دا الله دربار کې قسم خوړلو لاقودن لهم صراطک المستقیم ستا په نه غلار کې به وتکینم او نه غلار د الله کتاب وا نه غلار د الله کتاب وا د الله کتاب ته نه پریدم نو چې څوک د دې په نه شیطان په نقش قدم رواني نو هغه هم د الله دی کتاب نه خلق باندې دای سره درسونه مکا او کینما د درسونو نه سړی باندې او مخ کیوي چې دا د کافرانو خيومونو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه دا الله کتاب ماوري شور پکې جوړ کړي چې دا الله کتاب د نګړ وړ شي دای کوششي دا شیطانی کوشش دی سړی شرمای او په قران په پرې خودو باندې شرمای نو وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یاره شکر دې موږ د نبی رسول الله امتیان یو هغه براله کوم قران پرې دا صرف دوره ده چې موږ د نبی علی السلام سیو امتیان یو اوبراله بیا قیامت کې سفارش کوي سفارش بکی خو په بل طرف چې قران پریخه عقیده او عمل د قران نو پیغمبر علی السلام به داغه خلاف رپورټ دایر کړي نبی علی السلام هغه به هم داغه بارکه وي وقال الرسول يا ربي وای به پیغمبر وربمي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا زمادي قوم استا کتاب لري پریخو مهجور پر خودل شه متروکا
لره پروتو بس هغه وخت کې په کارې ده چې قسم مسم ته ضرورت شو خات مات ته ضرورت شو هغه وخت کې په کارې ده چې ناوی له ډولای کې خودو ته ضرورت شو او چرته به نوې کوټه جوړه کړې و نو کې به ختم ته ضرورت شو او چرته وسوک بیمارو د سورۃ یاسین ختم ته ضرورت شو یا و سورۃ تغابن ختم ته ضرورت شو او ته مولاوی چې رزق کې می تنګی د ماسوتن سورۃ واقعه وایا نو بس د دې کتابه ګرځولیو چې کوم مقصد د قرانو هغه تراوانه دسته ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا زماني قوم عقیده او عمل هغه به جوړ کړی نو ستاکو یې نه وی نه او عمل په نه کو دای قران لري پریخو الله رب العزت سورته بقره کې د زنو خلقو حالت ذکر کړي وَنَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وګورځو یوې لوی ډلې د مليانو نه د الله کتاب رستو د شاګانو نه وای من از بیگانگا هرگز ننالم باما چې هر کرد آشنا کرد نو هغه وی د پردون سګیلا ګیلوی د خپلو نکیږي نو چې ځان ته د کتاب ټیکداران وي د علم ټیکداران ځان ته وي او ورثه الانبیاء ځان ته وي هغه د الله کتاب پرې خودنو هغه وی سوال لسل مې چني کړي نو دا کولې نشینو هغه د الله د کتاب نه وبو جوړ خپل وراره او چرته د داوود په ځای د داوودوي کافری اذان امته په ځای د انامتوي نو کافری هغه د قران نه وبو جوړ کړي چې دله خوا تتلل او کافر کېدل برابر دي نو نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ان الذين امرتهم ان يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرم چې الله تا ورته ویلو چې زما د کتاب حفاظت وکوي او په دې به انصاف کوي نو هغه ستا کتاب شاته غورځو او حرام حلال وګڼل هغه حرام ته حلال وي او لګي په درس کې د الله د کتاب او قرآن او سنت د احکاماتو خلاف کیږي پروايم ني تو بعد پم نه لګي چې سدي او سنني نو مهجورا او بل مهجورا بد ویل شوی د هجرنا بد ویل شوی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یقینا زمانه قوم دا قران پریخو بد ویل شوی دته بد ویل توبه خدای توبه قران ته چرته مسلمان کنزل کړی دي خدای دې نه کی مسلمان نه دا څنګه کی خو بد ویل قران ته سری دا د زړو زماني کتاب دی دا اوسنه زمانه سره فټ نه دی دې کې لوګون ته ترمیم پکار دی اوس په سملو کې دا د بدویانو قانون دی وای دا د بدویانو سره موافق ده اوس مونږ له دې ضرورت نشته دی نو دا بدوی القران ته نه دی الله د قران صفات ذکر کوي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ټول مخلوق د قیامت پورې دا غي قانون د الله کتاب دی او دا اوسنه زمانه سره فټ نه دی جنکو احتجاج کړو په سملای کې ویداله کوم خبره ده وی چې دوه جنکو گواہی به یو الګ برابرۍ دا اوس برابرول غواړي د بدیانو دورو هغه وخت خو ترقی یافته نه وي اوس ترقی یافته دي اوس په یو وي دا الله په حکم کې ترمیم راولي کنه راولي بل خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق دا اللہ کتاب بدلی پخپل نہ بدلی گی اللہ کا ځانو نه بدلی چې دا الله کتاب بدلی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یقینا دی قوم پر خودو دی کتاب لرا هذا القرآن اسی کدی کې ان قوم اتخذوا القرآن دا القرآن نو وی هذا القرآن وی دې هاذا به څه فائدہ ده نه کنه یو قرآن دو قسمه قرآن نه یو وی مولا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور یو قرآن دا حفظی قرآن نه چې تراو ته مخ کې یو کلاس کې الف لام میم او بیا چې کوم بغا په ماتمرون تربیتم فیکم تقول الله اکبر یو دا حفظی قرآن نه او یو د مولا قرآن نه چې هغه په هغه جبه وای چې په کومه جبه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو
او هغه مقصد تینا ادا کی چې کوم مقصد له قرآن راغلو نو دا قرآن رستو پریخو دا هاذا القرآن چې کوم قرآن مقصدیو دا پیزی قرآن نه هغه خوی تلاوت کو ثوابونه پکې ګڼل هر څه وي خو هاذا القرآن دا ژوندې قرآن چې د عقیدې او عمل اصلاح وپی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نو قرآن مجید د تعلق لوی ذریعہ ده قرآن مجید د خلکو تعلق هم د یو بل سره راولي د یو بل سره هم تعلق راولي اذ کنتم اعداء فالف بكم چې وای تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم تاسو زړونه یو کړل څنګه یو کړل یاره ګوره مختلفې قبیلې مختلفې ډلې او مختلف رنگونه مختلف شکلونه مختلف ټبرونه څنګه شو انما المؤمنون اخوه یقینا ټول مسلمانان رونه دي نه څنګه یو کړل انما المؤمنون كجسد واحد ټول مسلمانان داسې دي لکه یو بدن داسې یو کړل دا چا یو کړل دا الله کتاب دا الله په کتاب باندې یو شو نو خپلو کې هم رورولي او مینا محبت تعلق اب قرآن باندې زیاتیږي او که الله سره سره تعلق جوړي نو هم پچا جوړي دا الله په کتاب باندې ووجدك ضالا فهدى نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وی تاریان په دې خبره چې دې خلکو تعلق به الله سره څنګه جوړوم فهدى د تعلق د جوړولو چاله د توخو چې په کومه طریقه تعلق جوړ کا نو هغه الله کتاب راولېګو انزلنا الیک نورا مبینا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا قران راولېګو چې په دې باندې خلکو له یو بل سره تعلق جوړ کا او د ټولو تعلق د چا سره جوړ کا دا الله سره کله خلکو خپلو کې تعلق جوړیږي نو دا الله په کتاب به جوړیږي او کله خالق سره تعلق جوړیږي نو به الله په کتاب باندې جوړیږي نورونه چې څوک راته دا وایي هغه له لاس په لاسو کې ورکو کنه هغه سره تعلق پرې کو لاس په لاسو کې ورکول غواړي چې چا راته د الله کتاب راواغست او د الله د کتاب درسونه راته کوي ځای په ځای الله رب العزت ته حضرت شیخ القرآن غریق رحمت کی چې دا قسم طریقه د درسونو او د قرآن جاری کړه او الله دې د غیر شاګردانو عمرونو او صحتونو کې برکتونه واچي چې اوس زمونږه تربیت کوي او موږ ته د الله رب العزت کتاب کوي الله رب العزت زمونږ د قرآن سره او د الله رب العزت سره تعلق مضبوط کی الله دې موږ له دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب